مخکې موږ د هغه اعمالو باره کې بیان کړی و چې د کومو اعمالو په وجه باندې د انسان په رزق کې زیاتوالی راځي، د ده په مال کې زیاتوالی راځي، یا کې شکر ادا کولو او تقوا اختیارولو. یو دریم څیز چې هغې سره رزق کې برکت راځي او رزق او مال ورسره زیاتیږي، هغه د استغفار. استغفار په هغه اسبابو کې دی چې دې سره د دې انسان د دنیا ژوند جوړیږي او د آخرت ژوند یې ورسره جوړیږي. ځکه قرآن مجید چې موږ او تاسو وګورو نو بار بار په قرآن مجید کې الله پاک د استغفار حکم کړی دی چې استغفار وکړئ. او د استغفار فائدې الله بیان کړی دي. هغه فائدو کې پنځه هغه فائدې دي چې سوره نوح کې الله پاک د نوح علیه السلام په واقعه او د هغه په دعوت کې الله بیان کړی دي. نوح علیه السلام هغه فرمایي ما د خپل قوم ته ښکاره او په پټه دعوت ورکه، او د شپې او د ورځې مې دعوت ورکه، او چې کله م زه دوی ته دعوت ورکوم دوی خپلې ګوتې په غوږونو کې کیږدي او خپل ځانونه په جامو کې راونغاړي، د دې لپاره چې د نوح علیه السلام دا خبرې زمونږ غوږونو ته نه ننوځي او موږ باندې د خبرې اثر ونه کړي. بیا نوح علیه السلام فرمایي چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. وایي ما د خپل قوم ته دا وویل چې د خپل رب نه استغفار وغواړئ، بخښنه وغواړئ، ځکه زموږ رب چې دی هغه غفار ذات دی، هغه بخښونکی ذات دی. او د غفار یو معنی دا ده چې هغه پرده راچونکی ذات دی. ستاسو په ګناهونو به پرده راواچوي. نو یو فایده خو دا د آخرت سره د دې تعلق دی چې الله رب العالمین به ستاسو ګناهونه دا پټ وساتي. څنګه چې حدیث کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ باندې یو بنده به الله راوغواړي او د ټول مخلوق نه د پردې نه شاته به یې وغواړي. هغلته به دې بنده ته ووایي چې دا کار تا کړی او کړی مې دی، دا ګناه دې کړی او کړی مې ده، ځکه انکار به ترېنه نشي کولی. هلته به کتاب کې لیکلی شوي دا ټول په دې ټولو خبرو چې کله دی اقرار وکړي او اقرار جرم وکړي، الله رب العالمین به ته وفرمایي ټیک شو زه اوس بیا به یې راوغواړي، بیا به ورته هغه کتاب کولاو کړي. چې کله دی هغه خپل کتاب وګوري په هغې کې به هغه ګناهونه ني چې کم لږ ساعت مخکې ده د هغې اقرار وکړه. دی به وایي یا رب دې کې خو هغه زما ګناهونه چې ما کړي هغه پکې نشته. الله رب العالمین به فرمایي تا باندې ما د دې ټول مخلوق نه پرده واچوله، دننه مې وغوښتي د پردې نه شاته چې ستا ګناهونه هغه د مخلوق ته ښکاره نه شي. ما تا باندې دنیا کې هم پرده اچولې وه او نن مې در باندې په آخرت کې هم پرده واچوله. ځکه الله غفار ذات دی.
پرده اچونکی دی. الله دنیا کې د چا ګناه نه ښکاره کوي. او موږ مخلوق یو چې که یو سړي معمولي غونته قدم عمران کېښود که نه، نو بیا هغه پسې هغه قدمونه شمارو چې ده دلته دا چل وکړه، دا چل یې وکړه، ما ولیدل چې داسې وکړه. او که لیدلی هم ني، نو یاره چا ویلې چې ده داسې چل کړی، او دا فلانکی مې لیدلی په دې ګناه، خو ته چاته وایه مه، خو تا ته یې ویمه. دا زمونږ خبرې دي. د مخلوق زمونږ خالق چې دی، زمونږ پیدا کوونکی ذات، هغه په موږ پردې اچوي، هغه موږ نه ښکاره کوي مخلوق ته. مخلوق ته موږ او تاسو ذلیله کوي نه، ځکه د الله په صفاتو کې یو صفت څه دی؟ ستیر، پرده اچونکی ذات. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په یو مسلمان باندې پرده په دنیا کې واچوله، د هغه ګناه ویلې ده خو ښکاره یې نه کړه چاته، ځان یې پې ناغرضه که بس. الله رب العالمین به په ده باندې پردې راواچوي، د یوه پردو کې پټ کړي. او که چا د یو مسلمان پرده اوچته کړه، د هغه ګناه هغه یې خلکو ته ښکاره کړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به د کور په منځ کې ناستي، خپل کور کې به یې بار ووتی هم ني، او الله به یې د خپل کور کې دننه دی رسوا کړي او شرمنده وي. ځکه چې الله پرده راچوي چې موږ او تاسو یې دا غټې نافرمانۍ کوو، غټې نافرمانۍ، او بیا هم په موږ پرده راچوي. نو ما او تاله هم پرده راچول پکار دي. د استغفار دنیا کې چې کومې فایدې دي، دنیا کې هغه نوح علیه السلام خپل قوم ته په دې آیتونو کې بیان کړ. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یو فایده یې ده چې الله پاک به په تاسو باندې اسمان راووری، یرسل السماء علیکم مدرارا، اسمان به باندې راووری، د ضرورت په وخت کې به په تاسو باران کوي. دا د استغفار فایده ده. او باران چې دی دا د برکت او د رحمت سریه ده. د باران اوبو ته الله په قرآن کې ماء مبارکه ویلي، د برکتونو نه ډکې اوبه. دا څه سره کې؟ د استغفار سره. یرسل السماء علیکم مدرارا. یو ځلې باران نه کېده. عمر رضی الله عنه دور خلافت و. عمر رضی الله عنه خلکو ته ویل ټول راوځئ، بس ټول راووته میدان ته. عمر رضی الله عنه په خپل هم استغفار شروع کړ او خلکو ته ویل استغفار وکړئ. بس خلکو هم استغفار وکړ، بس دعا یې وغوښته، ویل ځئ. بس چا ورته ویل امیر المؤمنین تا خو مونځ ونه کړ، مونځ خو دې ونه کړ، صرف استغفار. هغه ورته وفرمایل موږ د الله حکم ادا کړ، اوس به الله رب العالمین په موږ باندې د دې حکم په وجه باران راوړی. او هغه حکم یې ویل دا دی چې الله دا ویلي چې یرسل السماء علیکم مدرارا، تاسو استغفار وکړئ چې باران د باندې وشي.
نو یو فایده هغه دا ده د استغفار چې د رحمت بارانونه به الله کوي او د رحمت د بارانونو سره په رزق کې فراخي راځي رزق ورسره زیاتېږي نن موږ مسلمانان اول خو که باران نه کیږي نو استسقا ته راوځو نه د صحابو په دور کې به هغوی ماشومان او زنانه هم راوتې څاروي به هم ځان سره راویستل څاروي او میدان ته به راووته بیا دا دی چې استسقا ته موږ او تاسو راوځو مونځ خو وکړو او هغه خپل ګناهونه هغه دې مخې ته نه ږدو چې ما کم کم ګناه ده د هغې استغفار نه کوو لکه خلک وایي یاره دومره منځونه وکړه او باران دومره دعاګانې مو کړې او باران ونه شو دا به هلې کېږي چې کله ته خپل ټول ګناهونه ځان ته دې مخې ته حاضر کړې بس او په هغې باندې استغفار وکړې نو هلې به یرسل السماء علیکم مدرارا بیا الله فرمایي نوح علیه السلام فرمایل وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ دویمه فایده یې دا ده چې که تاسو استغفار وکړه الله به ستاسو مال زیات کړي مال به الله زیات کړي حیوانات به زیات شي مال سره او سپینو ته وایي دا به الله زیات کړي نقدیات به الله زیات کړي او چې کله تاسو استغفار وکړئ ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا استغفار لازم که په ځان باندې الله پاک به دله د هر تنګسیا نه لار ورکوي د هرې تنګسیا نه لار او د داسې ځای نه به وله رزق ورکوي چې د کم ځای نه به د په ګمان کې نه سوچ کې به هم نه د هغه ځای نه به درته د رزق بندوبست وشي دا د رزق دا د استغفار فایده ده مال کې زیاتوالی کېږي استغفار سره په چا باندې هم چې تنګسیا راشي چا باندې هم تنګسیا راشي دی دې لږ ځان له کیني الله ته لږ دې یو طرف ته شي الله ته او دی دې توجه سره استغفار وکړي ته ګوره چې الله دې د لارې روانوي که نه او درېیمه فایده یې ورته دا ښوده چې ویمددکم باموال وبنین اولاد د چا نه کېږي دی د استغفار کوي اولاد یې زیاتېږي نه دی د استغفار وکړي اولاد به الله پاک زیات کړي زمونږ او ستاسو توجه د ټولو نه زیاته مخلوق طرف ته ځي په ړومبي سر کې خالق سره ته مشوره وکړه الله ته کښېنه الله ته لږ ځان لشه او ووایه الله ته او ډېر په د زړه په توجه باندې الله ته ووایه چې یا الله تا په قرآن کې دا ویلي دي چې که استغفار هم وکړو زه دا څیز در کوم په دغه یقین درته ناست یم او ستا د در نه سوا زما دپاره بل ځای شته نه کوم ځای ته لاړ بس تا ته ناست یم او تا نه یې غواړم ته به یې راکړې یقین سره ځکه د غفلت دعا الله نه قبلوي د غفلت ذکر الله نه قبلوي چې دلته د لاس اوچت کړي او سوچ د ټول په بل ځای کې دی دلته استغفار د دغه عمل دپاره کې او سوچ دا دی چې هغه فلانکی به لاله کارونه سموي او فلانکی به یې سموي او هغه ځای نه به سمیږي او د دغه ځای نه به سمیږي ځکه د کارونو سمولو والا ذات الله ذات دی په
په دې خبره یقین پکار دی، په دې یقین پکار دی. د دې حد فو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو په لاره باندې ځئ او په لاره کې ستا بوټ وشلېده، لاره کې ستا سپلی وشلېده، الله نه وغواړه، الله به بندوبست کوي. بس الله به بندوبست او داسې کېږي. دا تجربې سره ګاډی ته لاره کې ته ټیر تش که او ټیر درته پنچر شو، الله نه وغواړه. د تحدیث نعمت په بنیاد باندې د ټولو نه زیات ګناهګار یو موږ. د شپې راتلو یو ځای کې راته داسې ځای کې راته ټیر تش و، زنانه هم راسره وي، و ماسخوتن ټایم و، بس پریشانه شو. او دغه ټایم کې بس الله رب العالمین ته ویل چې الله دلته خو هېڅ هم نشته، نو بس موږ به څه کوو؟ دا مني چې په دې کې 2 منټ هم نه دی تېر، دوه کسان موټرسایکل باندې راغله او دغه ځای کې داسې او دا هم راته پته نه وه چې دا اوس کوم ځای دی. هلک ته مې ویل دا پیر قلعه لرې ده که نږدې ده؟ د دلزاک روډ باندې راته. دا ویل چې ابه کوم ځای کې ویلې؟ یو هلک راکوز شو، په موبایل یې خبرې کولې او چې خبرې یې څنګه بس کړې په دې تیاره کې ما استاد جي په خیر څه ولې خیر شه؟ ما چې دغه شان دا ډېر راځئ ویل زنانه هم راکوزي. هغوی هلته زنانه هغوی کره کېناستې او بس د ټیلیفون وکړه او ټیر یې هم راوړه او وی هم لګاو هر څه یې وکړه او بیا راغلو. الله رب العالمین هغه ذات دی چې ته ویې غواړي درکوي، چې ته ویې غواړي درکوي، کارونه دې سموي، د یو طرف نه به سم شي کار. ځکه نوح علیه السلام دا وفرمایل چې استغفار وکئ، الله به مالونه هم زیات کي، زامن به هم زیات کي. او دا یو ته وفرمایل چې ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، باغونه او فصلونه دا هر څه به الله زیات کي، او په نهرونو او په ولو په سیندونو کې به الله اوبه زیاتې کي چې کله تاسو استغفار کوئ. دا 15 فایدې نوح علیه السلام خپل قوم ته وفرمایلې. حسن بصري رحمت الله علیه مشهور تابعي دی، هغه له یو کس راغی ته وفرمایل ما دپاره دعا وغواړه، زما څاروو باندې بیماري راغله، رانه ختم شو، مړه شو رانه. حسن بصري رحمت الله علیه ته وفرمایل چې استغفار وکړه. هغه فاسد بل راغی په دغه موقع او ته زما دپاره دعا وغواړه، فقر را باندې راغلی، غریب شوی یم، مال ختم شو. هغه ته یې ویل استغفار وغواړه. دریم راغی ویل اولاد مې نشته، دعا لاله وغواړه. هغه ته یې ویل استغفار وکړه. شاګرد یې ورسره ناست و، وفرمایل چې دا څنګه، دا خو 3 بیماران رال او تا 3 واړو ته یو علاج وښود. هغه ویل دا ورته ما نه دی ښودلی، دا الله ته په قرآن کې ښودلی، او د الله په خبره کې دروغ چرم نشي کېږي. د الله خبرې رښتینې دي چې استغفار وکړئ ټولې خبرې به حل کېږي. ځکه د رزق د زیاتوالي دپاره تاسو ته ویل کم اسباب دي، د مال د زیاتوالي دپاره کم اسباب دي، په هغې کې دریم سبب چې دی هغه استغفار دی، تقوا ده، شکر دی او استغفار دی. او 2-3 نور دي انشاءالله هغې باندې به بیا که خیري خبره کوو. الله پاک دې زموږ او ستاسو مال حال او اولاد ټولو کې خیر او برکت واچوي. اللهم صل علی محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى عليه